سلف صالحین چې کوم د هغو تقریرونه د هغو خطبات اثرناک ولیو. دا سوال تاسو په ذهن کې پیدا کېږي که نه چې د هغو خطبات به پر اثر ولیو، خوندور به ولیو، زړه راښکونکي ولیو، پر تاثیر ولیو، حیرت انگیز ولیو. او زمونږ د نننی دور د عصري حاضر د مسجد امام د خطیب بیانات بې اثره ولی دي. اثر ولی نه وي پکې، خوند پکې ولی نه وي، رنګ ډنګ ولی نه وي. دا سوال ستاسو په ذهن کې پیدا کېږي او که نه؟ ټول خاموش ناست پیدا کېږي او که نه؟ نو الله ولیانو د دومره دوه منه سره خوځوی شي نه د یو چټکۍ ژبه خوځوي. په دغه سوال د ستاسو په ذهن شریف کې پیدا کېږي او که نه؟ ماشاءالله. دغه سوال یو ځل شوی و د فرقه ملامتیه نوم به تاسو اورېدلی وي. د دې مشر نه ډېر متقي پرهیزګار تېر شوی دی، ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار القصار رحمه الله نه، چې د سلف صالحین بیاناتو اثر ولی کولو، د هغو بیانات اثرناک ولی و، ډېر ښایسته جواب یې ورکړی دی. ای د نن زمانې امامه، ای د نن زمانې خطیبه، ای د نن زمانې ناس طالبانو واورې، هغه جواب ورکوي لانهم تکلم العز الاسلام لرضاء الرحمن ولنجات النفوس. د هغو بیانات به اثرناک ځکه و چې هغو به خبرې کولې د خلکو د اصلاح نفس دپاره، د خلکو د اصلاح دپاره، خلک د ګناهونو ګمراهي نه روکګلو دپاره، د شرک تیارونه د اسلام رڼا ته روکګلو دپاره د هغو خبرې اترې به وي، د هغو وعظ و نصایح به و، د الله رضا خوشنودي به مقصد و. او دې سره سره د اسلام د شعائر اسلام عزت او د شعائر اسلام تحفظ د هغو مقصد و. دا وجه د هغو خبرو به اثر کولو، دا وجه د هغو خبرو په بنیاد باندې خلک د اسلام رمنته راتلل. ونحن نتکلم لعز النفس، او موږ څه دپاره خبرې کوو؟ بیانونه د دې وجې نه کوو چې خلک زموږ عزت وکړي، بیانونه د دې وجې نه کوو لحب الدنیا، د دنیا د محبت وجې نه، لطلب الدنیا، د دنیا د طلب د وجې نه، او د سره سره وقبول الخلق د پاره د دې چې خلکو کې مقبول وګرځېږو، شهرت ورته میلاو شي، عزت ورته میلاو شي، دولت ورته میلاو شي. د هغو بیاناتو به اثر کوو. تاسو وایي څنګه اثر کول؟ راځئ مثال درکوم. تاسو به دا واقع اورېدلی وي. و یو ځل بایزید بستامي رحمت الله علیه ته امر وشولو، الهام ورته وشو چې پلنکي کنیسه کې د عیسایانو په ګرجاګر کې ډېره غټه اجتماع دی، عیسایان پادریان رغلی دي، ورشه هلته د الله وحدانیت علم بلند کا. دغه بایزید بستامي رحمت الله علیه د یو راهب او د یو عیسائی مشر لباس اچوي، د هغو لباس واچوي، او د یو عیسائی عالم په شکل کې، راهب په شکل کې، پادری په شکل کې کنیسه ته ځي، د عیسایانو جماعت خانه ته ځي، مذهبي عبادت خانه ته ځي، هلته بیا ودرېږي او سوال و جواب کوي. دغه مکالمه، دغه مناظره په تاریخ کتابونو کې محفوظ دی. تقریبا 100 سوالات و جوابات د راهب سره شوي دي، او د هغه په اختتام باندې هلته ناسته د زرګاو په زرګاو باندې مشتمله هغه د عیسایانو جماعت ټول عیسان په اسلام کې داخل شي. عزیزان همدارنګې ماضي قریب کې په هندوستان کې یو کس تېر شوی دی، خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه. نوم تاسو اورېدلی دی که نه دی اورېدلی؟ ماشاءالله نوم اورېدلی دی. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه. همدارنګې سید علی محمد اجویری، داتا گنج بخش رحمت الله علیه، فرید الدین عطار رحمت الله علیه، بهاءالدین زکریا رحمت الله علیه، خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه. دا هغه کسانو چې تقریبا 2 کروڑه هندوانې د اسلام لمن ته راوستلي دي، او دا یې څه بنیاد باندې؟ دعوت حق په بنیاد باندې. اسلوب رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه اسلوب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت اسلوب وو، هغه اسلوب اختیار کړی وو. د هغه په دسترخوان باندې به کافران هم کېنستل، د هغه بیان اورېدلو دپاره به کافران هم کېنستل. نن زمونږ بیان ته د مسجد، زمونږ مسجد ته زمونږ مسلمان د بل مسلک ولا نشي راتلی. پاسه مې لیکلي وي دا د پلنکي مسلک جماعت دی، خبردار دلته ریوانډیان تبلیغان مرزي، خبردار دلته دیوبندیان مرزي، خبردار دلته پلنکي حیاتیان مرزي. دا کومه خبره شروع کړې دی؟ دا کوم اسلام؟
1.5 جمعتونو مزان ته جوړ کړي دي او مونږه د فرقو د مسلکونو ترجمانی کوو د اسلام ترجمانی من نه کړي دا وجه د نن زمونږ په خبرو باندې څوک اسلام ته نه راځي اسلام ته نه داخليږي هندوستان موجوده وخت کې هندوستان یو عالم دی کلیم الدین صدیقی صاحب دامت برکاتهم العالیه ټول الله د حفاظت وکړي یو کال یو نیم کال جیل اوس په تیر کړی دی و مشتو چې راخلاص شوی دی تاسو خیسته روخانه مخول هغه دی وخت کې موجود دی مخکې خبره نه کوم په دی وخت کې هغه تقریبا 2 لکه هندوان اسلام ته د اسلام لمنې ته داخل کړي ټول سبحان الله دا زه د تاسو د اسلاف خبره نه کوم اکابر لمای دیوان تیر شوی د اکابر خبره نه کوم نننی وخت کې تاسو په یوټیوب کې ورکی کلیم الدین صدیقی صاحب الله دې حفاظت کې موجود دی د انډیا حکومت نه یریږي او هغه څه کوي چې هندوانو پسې لګیدل وي هر هندو ته خپل دعوت رسوي او داغه په بنیاد باندې الحمدلله 2 لکه زیات هندوان د اسلام لمن تر ورسي